أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی حمیم عین كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم حامیم عین سین قاف دغشان الله غالب او حکیم تا اوستان وړاندې تیر شو رسولانو ته وحی را لېږي په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول هم دغه دي هغه ډېر اوچت او لوی دی تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم نزدې دا چې اسمانونه د پاس نه راوښليږي فرښتې د خپل رب د حمد سره تسبیح وایي او د ځمکې د خلکو په حق کې د معافی درخواستونه کوي خبردار شه په حقیقت کې الله بخون کې مهربان دی والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل کوم خلکو چې الله پر خو دې او خپل سو نور سرپرستانی جوړ کړی دي الله پاغوي نظر لري ته داغوي حوالدار نه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير او هم دغسي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا عربی قرآن مونږ ته وحی کړی دی چې ته د کلو مرکز یعنی د مکه خار او د غینا غیر چاپیرا اوسیدونکو خلک خبردار کړي او د جمع کېدو د ورځې نه او يروي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشتا یو ډله به جنت ته ځي او بل به دوزخ ته ځي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير کو الله غختله نو دی ټول به یک یو امت جوړ کړي وي لیکن هغه چې څوک په خپل رحمت کې داخله ولغواړي هغه داخلوي او د ظالمانو نه ولشتا او نه مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير آیا دوی داسې نه په دي چې دوی هغه پر خو دي او نور اولیاء یعنی سرپرستانی جوړ کړی دي ولی خو خاص هم الله دی هم هغه مړی ژوند کوي او هغه په هر څه قادر دی وما اختلفتم فيه من
شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ستاسو پمنس کی چی په هر معاملې کې اختلاف وي داغه فیصله کول د الله کار دی. هم دغه الله زما رب دی، هم په هغه ما باور وکړه او هم هغه ته رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. چې د اسمانونو او د ځمکې جوړون کې دي چې هغه تاسو له تاسو د خپل نفس نه جوړای پیدا کړي او دغه سي په زناورو کې هم دا غوي هم جنس جوړای جوړ کړي او په دې طریقه هغه تاسو نسلونه خوروي. د کائناتو یو سیز داغه مشابه نه دی، هغه هر څه اوریدونکو او هر څه لیدونکو دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د اسمانونو او د ځمکې د خزانو کنجیانی دا غسر دي چې چاله فراخ رزق ورکول غواړي هغه له فراخ ورکوي او چې چاله په اندازه ورکول غواړي هغه له په اندازه ورکوي. بشکا هغه ته د هر څه علم دی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هغه ستاسو د پاره د دین هغه طریقه مقرر کړی دا چې د کمی حکم هغه نو علی السلام ته کړی وو او کوم چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه استاد د وحی په ذریعہ درلېګلی دا او د کمی هدایت چې مونږه ابراهیم، موسی او عیسی علیہ السلام ته کړی دی د دې تاکید سره چې قائم کړی دا دین او پدې کې متفرق یعنی ډلې ډلې کېږي ما هم دا خبره د مشرکانو ته ډیره ګران شوې ده. کمی ته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دوی را بلې الله چې سو غواړي هغه خپلوي او خپل طرف ته د ورتلو لار هغه چاته خي څوک چې داغه طرف ته رجوع کوي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه ډلبازي شروع شوه هغه د دینه پس شروع شوه چې هغه ته علم راغلی وو او په دې وجه شروع شوه چې هغه په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل. کوچریستا رب د اولنا دا نوې فرمایلې چې د یو مقرر وخت پورې به فیصله وشوي نو د دې فیصله به شوي وا او حقیقت دا دی چې د مخکینو خلکونه ورستو کم خلک د کتاب وارثان جوړ کړي شو نو هغوی د کتاب په حق له ډېر سخت د پریشانۍ په شک کې پراته دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو د دې حالت د پیدا کېدو د وجنا اے محمد صلی الله علیه وسلم اوس ته هم دغه دین ته خلق راو بلا او لکه څنګه چې تا ته حکم شوه دی هم هغه سي په هغه باندې مضبوط ودرېګا او د دې خلکو په خواهشاتو پسې مزه او دوی ته وایا چې الله کم کتاب نازل کړي دی ما په هغه ایمان راوړی دی ما ته حکم شوه دی چې زه ستاسو په منځ کې انصاف وکړم خاص الله زمونږ رب هم دی او ستاسو رب هم زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره زمونږ او ستاسو په منځ کې هیڅ جګړه نشتا الله به یو ورځ مونږ ټول راجم کوي او هم هغه ته به مونږ ټول ورزو. والذین يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. د الله د دعوت د قبلې دون رستو چې کم خلق د دعوت قبلونکو سره د الله د دین په معاملې کې جګړې کوي داغوی دلیل بازی داغوی د رب په نسبت باطل ده او په هغه باندې داغو غضب دی او داغوی د پاره سخت عذاب دی. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هغه هم الله دې چې دا کتاب او میزانی د حق سره نازل کړی دی او تا ته صفته ده کې دې شي چې د فیصله وخت نږدې راغلی وي. کم خلک چې د قیامت پر راتلو ایمان نه لري هغوی خو داغه د راتلو د پاره تلوار کوي لیکن کم خلک چې پاغه ایمان لري هغوی داغه نه یریږي او پوهیږي چې هغه یقینا راتلون کې دی. خو اوري کم خلک چې د قیامت پر راتلو کې شک پیدا کوونکي بحثونه کوي هغوی په گمراهۍ کې ډېر لري تللی دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله په خپل بندگانو ډېر مهربان دی چاله چې څو ورکول غواړي هغه لور کوي او هغه ډېر طاقتور او غالب دی. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سوک چې د آخرت فصل غواړي داغه فصل مونږ زیاتوو او څوک چې د دنیا فصل غواړي هغه لا صرف د دنیا نه ورکوو او په آخرت کې داغه هیڅ حصہ نشتا. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
آیا د خلکو د خدای سره داسې شریکان جوړ کړی دي چې هغوی د دوی د پاره د دین د قسم نه یو داسې طریقه مقرر کړی ده چې داغه الله اجازت نه دی ورکړي که د فیصله خبره مخکې شوی نه وي نو د دې فیصله بشوي وا یقینا د دې ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير تبا اووینه چې دا ظالمان با په هغه وخت کې د خپل عملونو د انجام نه یریږي او هغه با په دې خامخا راځي او کوم خلکو چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي هغه به د جنت په باغچو کې وي چې هغه غواړي هغه به د خپل رب سره بیا مومي هم دا لوی فضل دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور دا هغه سیس دی چې د دې زیره الله خپل هغه بندگانو ته ورکوي چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه په دې کار باندې ستاسو نه څه بدله نه غواړم البته د قرابت مینه درنه ضرور غواړم څوک چې نیکی ګټي مونږ به داغه د پاره په هغه نیکی کې زیات خواله پیدا کوو بشکا چې الله ډېر بخونکې او قدردان دی أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور آیا دا خلق وای چې دې سړي په الله باندې دروغ بهتان تړلې دي که الله اوغاړي نستا پزړبا مهر لګوي هغه باطل ختموي او حق په خپل فرمانونو سره حق کار کوي هغه د سينو په پټو رازونو خبردار دی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون هم هغه دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او ګناهونه معاف کوي حالکه ستاسو د ټول کارونو هغه ته علم دی ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد هغه د مؤمنانو او د نیکمل خلکو دعا قبلوي او د خپل فضل نه هغه ته نور هم زیات ورکوي او پاتې شو انکار کوونکی نو داوی د پاره دردناک سزا ده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير کچری الله خپل ټولو بندگانو لا فراخ رزق ورکړي وي نو هغوی با پزمکه کې د سرکشي طوفان راپورته کړي وي لیکن هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي هغه مر نازلوي یقینا هغه د خپل بندگانو په حال خبر دی او په هغوی نظر لري وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد
او هم هغه دي چې د خلکو د ناامید کېدو نه رستو باران راوروي او خپل رحمت خوروي او هم هغه تستعين قابل ولی دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. دا د ځمکې او د اسمانونو پیدا کول او دا د سا مخلوق چې په دوانو زینو یعنی ځمکه او اسمان کې هغه خارو کړی دي دا ټول داغه د قدرتونو نخې دي هغه چې کله اوغاړي دا ټول راجم کولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پتا سچي هر مصیبت راغله دي هغه ستاسو د خپل لاسونو د ګټي په وجه راغله دي او ډېر ګناهونه درته هغه هم دغه سي معاف کوي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسو پزمک کې خپل خدای عاجز کون کی نه یې او د الله په مقابله کې ستاسو هیڅوک ملګری او مددگار نشتا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. دهغه د نخونه یو نخه دا جهازونه دي چې په سمندر کې د غرونو په شان ښکاري. الله چې کله وغواړي نو هوا به ودروي او دا به د سمندر په شا باندې ولاړ په ولاړ پاتې شي. په دې کې ډېر نخې دي د هر هغه بنده د پاره چې هغه د کمال درجه صبرناک او شکر گزار وي. یا په دغه جهازونو کې د ناس خلکو د ډیرو ګناهونو د معاف کولو سره هغه د یو څو بدو عملونو په سزا کې ډوب کړي او څوک چې زموږ په آیاتونو کې جګړې کوي چې په دغه وخت هغه ته پته ولګي چې دا غوي د پاره هیڅ د پناه ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دا چې تاسو له درکړې شوی دي نو دا د دنیا د یو څو ورځې د ژوند سامان دی او چې د الله سره دی هغه بهتر هم دی او همیشه هم هغه د هغه خلکو د پاره دی چې ایمان راوړي دي او په خپل رب باندې باور کوي. د غټو غټو ګناهونو او د بے حیايي د کارونو نه ځان ساتي او چې غصه ورشي معاف کول کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. او د خپل رب حکم مني منځ قائموي او خپل معاملات په خپلو کې په مشوره سره چلوي. موږ چې کوم رزق هغوی له ورکړې دي داغه نه خرج کوي او کله چې په هغوی باندې زیاتې کیږي نو داغه مقابله کوي.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدای بدلا هم هغه سی بدی دا بیا چې څوک معافي وکړي او اصلاح وکړي داغه اجر د الله په ذمہ دی بهشکه الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. او څوک چې د ظلم کېدو نه رستو بدله واخلي نو په هغوی باندې د ملامتیا الزام نشتا. د ملامتیا مستحق خو هغه خلک دي چې په نورو باندې ظلم کوي او پزمکه کې په ناحقه زیاتې کوي. د داسې خلکو د پاره دردناک عذاب دی. البته چې څوک د صبر نه کار واخلي او معافي وکړي نو دا ډېر د همت کار دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې ورغزار کړي داغه د پاره د الله نه پس بل هیڅوک سنبالون کې نشتا. تو به ویني چې دا ظالمان کله عذاب ویني نو وای با چې آیا اوس د واپس کېدو هم سلار شته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او تبا اوینه چې دوی کله دوزخ ته مخامخ کیږي نو د ذلت د وجې نه به سرونه ځوړند وي او دوزخ ته به غلی غلی د سترګو په ګوتونو کې ګوري. او کوم خلکو چې ایمان راوړي وو هغه به په هغه وخت کې وایي چې واقعي اصلي تاوانیان هم هغه خلک دي کوم خلکو چې نن د قیامت په ورځ خپل ځان او خپل تعلقداران په خساره کې واچول. خبردار شئ ظالمان خلک به مستقل په عذاب کې وي او داوی به هیڅوک مرستيال او سرپرست نه وي چې د الله په مقابله کې داوی امداد لورشي. څوک چې الله په گمراهۍ کې ورغزار کړي داغه د پاره د بچ کېدو هیڅ لار نشتا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. د خپل رب خبره دا غي ورځ د راتلو نه مخکې اومنه چې دا غي د واپس کېدلو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشتا. په هغه ورځ به ستاسو د پاره د پناه هیڅ ځای نه وي او نه به هیڅوک ستاسو د حال د بدلولو د پاره کوشش کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا
إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس کچری دا خلق مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ خو ته دوی ته سدنګران په حیثیت لګلې نه پتا باندې خو صرف د خبرې در سوالو ذمہواری ده. د انسان دا حال دی چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزه ور اوسکو نو په هغه باندې خوشاليږي او کچری د خپل عمل د لاس ورتا سو مصیبت ور ورسی نو سخت ناشکر جوړیږي. لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د زمکی او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی. سچ غواړي هغه پیدا کوي، چاله چې غواړي نو جنکۍ ور کوي او چاله چې غواړي نو الکان ور کوي او چاله چې غواړي نو الکان او جنکۍ ګډ وډ ور کوي او د چا په حق لچی غواړي نو شندې کړي. بشکا هغه د هر څه خبردار دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیڅ یو بشر دا مقام نه لري چې الله دغه سره مخامخ خبري وکړي. دغه خبري یا خو د وحي پتور وی یا د پردې د شان وی یا بیا هغه یو پیغام رسانه فرښتہ را لېږي او هغه دغه په حکم سره سچ هغه غواړي وحي کوي. بشکا هغه ډېر اوچت دی او د حکمتونو خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. او دغشان اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه د خپل حکم نه یو روح تا ته وحی کړی دی. تا ته هیڅ پته نه وا چې کتاب سسیزوي او ایمان سسیزوي، لیکن دغه روح نه مونږه یو رڼا جوړ کړه چې په هغه سره مونږه په خپل بندگانو کې چاته لار خودل غواړو هغه ته لار خيو. یقینا چې تو نیغي لارې ته هدایت کوي. داغه الله لاري تا چې هغه د زمکی او د اسمانونو د هر سیز مالک دی. یاد ساتئ چې ټول معاملات خاصم الله ته واپس ورځي.